څومره بدله وي سهار نه د ماښام تبدیلي بس دی جي نه دی رځي نوره د نظام تبدیلي ختم نبوت باندې هم تاسو څېړنه کړي د قیدیانانو د حقوق مو پاملرنه کړي داسې څوک و په اسمبلی کې چا پوښتنه کړي مولا نماسې و بل څوک چا غندنه کړي د ستا ضمیر دومره اساس دی چې په ووټ خرڅېږي چې د ډنمارک په $2 په یو نوټ خرڅېږي بس آینده دپاره بیا داسې غلطي دې نه کړي صحابه کرام د پیغمبر بې حرمتي دې نه کړي مفسرین اکابرین پسې دې بد نه وایي دغه مرتد خلک دې مونږ ته مرتد نه وایي شداد نمرود او پیرونیان دې ځان نه جوړوي بس دې د ځمکې خدایان دې ځان نه جوړوي بس دې د ځمکې خدایان دې ځان نه جوړوي ستا د ځمکې خدایان خدای ستا بندګان چې وجني چې دا به څنګه انسانان وي انسانان چې وجني په سرو بارودو دا لوبغاړي ماشومان چې وجني نه دي کافر مسلمانان دي مسلمان چې وجني زمونږ بچیو له نسخې زهر یفسون ولیکي بارود بمونه جوړ کړي نوم پرې د پښتون ولیکي چې دا فرعون دی د دې دور که قارون دی خدایا چې دا فرعون دی د دې دور که قارون دی خدایا دا په څه حال یو د زمونږ څه ژوندون دی خدایا ګرد نړۍ کې د پښتون خلاف تړون دی خدایا په دې ګناه پښتون قتلیږي چې پښتون دی خدایا آخر د ځمکې د خدایانو بندګي تر کمې دا د غلام ابن غلام دا غلامي تر کمې د ولس چغې پارلمان ته ولې نه راسېږي دا زمونږ درد زمونږ درمان ته ولې نه راسېږي که دوی کڼوي په غوږونو چې په زور وجړو په ژړا نه مرو موږ به نور وجړو په محلونو کې پرتو خلکو وده یې که څه دا زمونږ کړي کې تاسو نه اورئ کڼه یې که څه په دې حالات باندې که ملک احمد خان خبر شي خو یا چنګیز خبر شي یا هلکو خان خبر شي په یو اواز به یې دلي پورې لښکر ورسي خو که محمود غزنوي ته دا خبر ورسي په یو اواز به یې دلي پورې لښکر ورسي خو که محمود غزنوي ته دا خبر ورسي کاش چې ببرک محمد ګل خان او ګجو خان نشته خان شهید نشته شاه اشرف او شاه زمان نشته ځکه د پیغلو د سرونو څادرۍ پرېوتي ګودر چې نار جاړي چې جونه د سیالۍ پرېوتي بیا د ملالې په ټپې به مې وندیان راپاڅي اټک نه واخله ترامو به ټول افغان راپاڅي کیدای شي بل داسې غازي امان الله خان راپاڅي لنګمارو سم شي ګنې بیا به خوشحال خان راپاڅي کیدای شي بل داسې غازي امان الله خان راپاڅي لنګمارو سم شي ګنې بیا به خوشحال خان راپاڅي موږ د مغولو نمسي نه یو د نازون مسي یو چې د زیار جګې شملې وي د هغو نمسي یو دا د کارون بچي دي مړه شو د دولت وږي دي دا ما او تا څه کوي دا خو د شهرت وږي دي په مړو هم دلته اوس ټکس دی په قبرونو ټکس دی په جومات ټکس په حجرې ټکس دی په منځونو ټکس دی که داسې حال وي نو شکست به وکړي زر به کښېني دومره ټکسونه چې په غره کې دي څوک غر به کښېني خاورې څوک مړي ښخ کړي تاسو چې ټکسونه غواړئ ژوندي خو څه چې اوس د مړو نه که لوګونه غواړئ څنګه چې خپل مړي په اور باندې هندوان سوځوي که خیر اوس په مسلمانان سوځوي څومره بدله وي سهار نه د ماښام تبدیلي بس دی جي نه دی رځي نوره د نظام تبدیلي ختم نبوت باندې هم تاسو څېړنه کړي د قیدیانانو د حقوق مو پاملرنه کړي داسې څوک و په اسمبلی کې چا پوښتنه کړي مولا نماسې و بل څوک چا غندنه کړي د ستا ضمیر دومره اساس دی چې په ووټ خرڅېږي چې د ډنمارک په $2 په یو نوټ خرڅېږي بس آینده دپاره بیا داسې غلطي دې نه کړي صحابه کرام د پیغمبر بې حرمتي دې نه کړي مفسرین اکابرین پسې دې بد نه وایي دغه مرتد خلک دې مونږ ته مرتد نه وایي شداد نمرود او پیرونیان دې ځان نه جوړوي بس دې د ځمکې خدایان دې ځان نه جوړوي بس دې د ځمکې خدایان دې ځان نه جوړوي د مینې ډک سلامونه او نیک ایله احترامات مې ومنئ زه یم ستاسو ورور ستاسو قربان راز محمد حاجي بانډ او خوشحال نه قدرمندو ډېر تکړه شاعران را سره په پروګرام کې ناستې کوي ډېره زیاته مننه کوم صمد غمخور صاحب راغلی دی ډېره زیاته مننه کوم چې ته مونږ له ټایم راکړو مونږ سره په پروګرام کې کېناستو بلال فدا صاحب ډېره زیاته مننه کوم ډېر تکړه شاعر دی زموږ ملګری دی او ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ سره په پروګرام کې کېناستو دواړو ته په پروګرام کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وایي صمد غمخور صاحب څنګه جنم څنګه دی الحمدلله بس تعالی مهرباني ده صمد صاحب پهله را سره خپل تعارف وکړئ چې تاسو د کوم ځای کې ژوند کوئ راز محمد صاحب زه اسلام آباد کې اوسېږم او د کوهاټ یم لچۍ مې تحصیل دی هغې نه مخکې په غرونو کې د غورځندي په نوم زما کلی آباد دی د شعر آغاز هم نه کوم وخت نه کړی دا 2011 غالبا داسې دی بس ډېر کار هم پسې کړی او غزل مې خوښ هم ډېر دی او غزل باندې مې کار هم کړی نظم هم څه وخت کېږي چې لیکم عبدالله الفدا صاحب
زما دا چې کوم دی دا ادبي اصنافو زما استاد دی دا ردیف کاپیا وزن بحر دا د الله برکت دی او دوی برکت دی چې د دوی نماز دا کړي دي دا زما د ادبي اصنافو استاد دی ماشاءالله او غزل نه مخکې درته غزل وایم ارشاد د هر چا د خولې چې اورم د شین خال خبرې کېږي د دې جنۍ په حسن او جمال خبرې کېږي ډېر ښه شعر دی د هر چا د خولې چې اورم د شین خال خبرې کېږي د دې جنۍ په حسن او جمال خبرې کېږي د منګي خبرې کېږي د کلال خبرې کېږي د منګي خبرې کېږي د منګي خبرې کېږي د کلال خبرې کېږي ته غوږ شه لکه بیا چې په دیوال خبرې کېږي واه ډېر ښه شعر دی ډېر ډېره مننه دا ستا تصویر کشي کړي او داسې مصور چې د چا چې په منځه کې د جلال خبرې کېږي ډېر ښه شعر دی ډېره مننه ګل کړو رومال بیا د ریبار په لاس یې درکو خبرې چې اوس هر ځای د رومال خبرې کېږي د محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکړي د محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکړي مغولو په شکست ستر خوشحال خبرې کېږي ډېر ښه دی جي نه دا سړی ښه نه دی دا مو جنګ طرف ته بیایي د دې سړي د خولې نه د کتال خبرې کېږي واه 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 نه دا سړی ښه نه دی دا مو جنګ طرف ته بیایي د دې سړي د خولې نه د کتال خبرې کېږي غمخوره دومره ده چې لیدل وشي خو په نه زړه غمخوره دومره ده چې لیدل وشي خو په نه زړه غمخوره په مات زړه د حال احوال خبرې کېږي ډېره مننه یو نیم تصویر سړی بیخي د ځان غلام جوړ کړي زړه ته دې پرېوځي په زړه کې د مقام جوړ کړي ډېر ښه شعر دی یو نیم تصویر سړی بیخي د ځان غلام جوړ کړي زړه ته دې پرېوځي په زړه کې د مقام جوړ کړي ګنتي بلچه واخلم په دې خیال چې روزګار به وکم ګنتي بلچه واخلم په دې خیال چې روزګار به وکم د چا یادونه مې لار ونیسي خیام جوړ کړي د هغو خلکو به څه ووایم د فسق او فجور څوک چې الهام نه وحي نه الهام جوړ کړي زمونږ ترمنځ مداخلت او په شا کیسې دې نه کړي پیدا صاحب زمونږ ترمنځ مداخلت او په شا کیسې دې نه کړي رقیب ته ووایه چې خولې ته دې لګام جوړ کړي ډېر زبردست دی زمونږ ترمنځ مداخلت او په شا کیسې دې نه کړي رقیب ته ووایه چې خولې ته دې لګام جوړ کړي رمې کې یو ځای به د شپون ګډې لیوان سریدو رمې کې یو ځای به د شپون ګډې لیوان سریدو شته داسې څوک چې د عمر غوندې نظام جوړ کړي ډېر زبردست دا یو ځل بیا ووایه رمې کې یو ځای به د شپون ګډې لیوان سریدو شته داسې څوک چې د عمر غوندې نظام جوړ کړي چې حق پرستو څوک هغه یې له جومات وویستو چې حق پرستو څوک چې حق پرستو څوک هغه یې له جومات وویستو اوس په څوک بل فاسق د دې جومات امام جوړ کړي غمخوره ستا په سر آینې ته قسمونه وخوري غمخوره ستا په سر آینې ته قسمونه وخوري خو زړه د بل ساتي سینګار د ستا په نام جوړ کړي